سبحان الله. خداوند متعال ډیر مشفق او مهربان ذات دی. په ترغیب او ترهیب په نامه سره یو کتاب دی، یو حدیث را نقل کړی دی او په آخر د حدیث کې دا وایي چې کله د اختر ورځ سي د منځه مخکې سهار ټیم کې خداوند متعال ملائکه ومځکه تر आवाज توي او صف ولاړی وي، په بازارو کې، په سړکو کې، په کوڅو کې ولاړی وي او आवाजونه کوي، غیر د انسانانو او غیر د جنیاتو نه، نو ټول مخلوقات اوري او आवाज داسې आवाज کوي: یا امه محمد اخرجوا الى رب کریم يعطي الجزيل. اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت راوزي و الله لرا چې خداوند متعال تاسو ته بدله درکړي، ومنځه تراوزي ومنځ وکاس و الله ته دعا وغواړاس، د الله نه بخشش وغواړاس چې څه غواړي الله به درکوي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ومنځه تراوزي د اختر منځه ته، نو خداوند متعال به دغه ملائکه ته وایي ما جزاء الاجیر اذا عمل عمله. وای د مزدور به څه مزدوري وی کله چې د خپل مزدوري پوره کی. خداوند متعال به ملائکه ته وایي او ملائکه به ورته وایي چې یا الله د مزدور چې کله خپل مزدوري پوره کی نو پوره مزدوري باید ورکړي سي. الله تعالی به ورته وایي ودغه ملائکه ته چې ای ملائکه په مقابل د رمضان کې چې دوی روزي ونیولې او سختي په ځان باندې وګالل، ولژ او تندې په ځان باندې وګالله، د دې په مقابل کې ما دوه شان ورکړله. یو مې خپل رضا ورکړله او بل مې بخشش ورته وکي، مغفرت مې ورته وکي. سبحان الله. دا دوه شان خداوند متعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته الله دا دوه شان ورکي چې یو خپل رضا ده او بل مغفرت دی. او الله تعالی به आवाज وکي وازما په عزت ازما قسم وي، په جلالت ازما قسم وي چې اې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امته وایاس چې څه غواړي د آخرت باره کې زباغه درکوم او د دنیا باره کې څه غواړاس زب شفقت په نظر درته ګورم. او بیا چې کله منځ وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت د اختر منځ وکي نو خداوند متعال به ورته فرمایي چې وانصرفوا مغفورا لكم قد ارضیتمونی. تاسو خپل کورونو ته واپس شئ په داسې حالت کې چې تاسو ته بخشش وسو، او تاسو خپل کورونو ته واپس شئ په داسې حالت کې چې تاسو څخه راضي سوم. چې کله خداوند متعال دا आवाज وکي نو ملائکه خوشاله سي، آیو د بل زیری ورکی سره ملائکه یو بل توای چې زیری می در باندې او زیری می در کړی دی چې خداوند متعال د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته په مقابل د رمضان کې خپل رضا ورکړل او بخشش ورته وکړي. نور هم حدیثونه راغلي دي. نو پکار دار چې د اختر منځ واجب دی. بعضی ملګری هغه په د اختر منځ کې سستی کوي، د چې ځان سره تیاروي د اختر منځ نه تیر سوي، حالانکه د اختر منځ واجب دی. او بل خداوند متعال په مقابل د دغه روزو او په مقابل د دغه منځ کې الله خپل رضا درکوي، الله بخشش درته کوي. نو د اختر منځ واجب دی. او طریقه یې دا ده عام لکه څنګه سړی 2 رکعات منځ کوي، صرف تکبیرونه پښ کې اضافه ستا. زه په مختصر الفاظ سره تاسو ته وایم. نت یې دا دی په پښتو کې چې نیت کوم د زړه خلاص منځ کوم د اختر د واجب سره د ټولو تکبیرو اقدام کړي په دې حضرت امام پسې، خاص خدای تعالی ر محمد کعبه شریف په لوري الله اکبر. چې کوم نیت کوم ملګری زده وي ضروري ده نه چې کوم مانت وکي، صرف دا وایي چې د اختر منځ 2 رکعات واجب سره تکبیرات او ټولو تکبیرات او اقدام کړي په دې حضرت امام پسې هم صحیح ده.
کله چې امام نیت وتړي الله اکبر ووایي تاسو هم الله اکبر ورسره ووایاست. امام سبحانك اللهم وایي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هغه نه بعد امام اعوذ بالله بسم الله وایي. بعض علما دالی کی چې باید تکبیرونه مخکې وویل سي او هغه نه بعد اعوذ بالله بسم الله وویل سي. نو سبحانك اللهم چې وویل هغه نه بعد 3 تکبیرونه امام وایي. تاسو هم 3 تکبیرونه ورسره ووایاست او د هر تکبیر سره به لاسونه غوږو ته وروړاست او بیرته به لاسونه راځوړندواست، یعنی الله اکبر الله اکبر الله اکبر. لاسونه به غوږو ته وروړئ او بیرته به لاسونه کښته کواست. 3 تکبیره چې امام پوره کړله بیا به خپل لاسونه تر نامه لاندې ونیساست. امام قرات شروع کوي. امام خپل عام کم چې قرات دی لکه الحمدلله به ووایي او سورت به ورسره ووایي. بس دا رکعت چې کم عام نور کم رکعتونه چې دا رکعت به وکاس، رکوع به وکړي او 2 سجدې به وکاس او بیرته به راپورته سي. چې کله دویم رکعت راپورته سي تاسو هم د امام سره راپورته سي. دویم رکعت په دویم رکعت کې امام قرات کوي الحمدلله وایي او سورت ورسره وایي. چې کله امام قرات ختم کوي بیا به تاسو رکوع ته نه ځئ. د رکوع نه مخکې به 3 تکبیرونه ووایاست، پس لرم تکبیر به رکوع ته ځاست. دغسې 3 تکبیرونه به ووایاست کوم چې په اول رکعت کې مو 3 تکبیرونه ویلي وه. په هر تکبیر سره به خپل لاسونه غوږو ته راوړاست او بیرته به یې لکواست. پس لرم تکبیر به امام رکوع ته ځي، تاسو به هم رکوع ته ورسره ځاست. بیا به دویم رکعت داسې وکاست کوم چې اول رکعت مو کړی و. یعنی مطلب دا سو چې 2 رکعته واجب دي، دغسې 2 رکعته دي کوم چې عام 2 رکعته موږ کوو، خو لیکن 6 تکبیرونه پکې کې اضافه دي. په اول رکعت کې 3 تکبیرونه د قرات نه مخکې ویل کیږي او په دویم رکعت کې 3 تکبیرونه د قرات نه بعد ویل کیږي.